خپلو بچو باندې پام وکړي چې د خپل بچي چې کوم دي چې دا د نشو او تماشو طرف ته لاړ شي، دا د دهشتګردۍ طرف ته لاړ شي. نن سبا حالات داسې دي چې زمونږ په ملکنډ ډویژن کې یعنې ډېر زیات حالات داسې شروع دي، دهشتګردي شروع ده، قسم ما قسم حالات شروع دي. پرسنالټي چې وه او هغه چې کم دی زه د ایجوکیشن طرف ته او دې طرف ته دغه کړی وم، هغه زما والد صاحب و چې زمونږ دا فیملی داسې ده چې لکه د مسلو سره او د لانجو سره او د دشمنو سره د وخت نه را روانه ده چې کم بیکګراونډ وګوري او کم دغه وګوري، خو د هغې اثر چې کم دی هغه په موږ کشرانو باندې چېرته نه دی شوی. زه هغه والدینو ته هغه مشرانو کشرانو ته دا پیغام ورکوم چې د تعلیم طرف ته لاړ شي، د قلم طرف ته لاړ شي، خپل بچي بوځي، د کتاب طرف ته خپل بچي بوځي، د هنر طرف ته لاړ شي چې بچي هنر زده کړي. د ټولو نه اهم شی تعلیم او هنر دی، چې لکه تعلیم هم یو ستاسو هنر هم ډېر انتهایی ضروري خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو ماشاءالله په دې وخت کې د ملک خان باچا په حجره کې موجود یم او زموږ سره د ملک خان باچا یو وراره دی چې د هغه نوم شهاب دراني دی. د په حال کې د ګریجویشن یوه ډیګري حاصله کړې ده، نو نن په دغه سلسله کې راغلي وو، د هغې په حجره کې موجود یو. د دې سره د تعلیمي لحاظ باندې به هم خبرې کوو او په هره زاویه چې یاره دیو تعلیم ته په څه طریقه باندې لاړو، د مخکې ته ویژن څه دی، د ملک خان باچا څه ارادې دي، کوم سوچ دی، کومه نظریه ده. ټول نه مخکې خو سید الرحمن به ستاسو دراني هاوس ته په راتګ ډېر هرکلی موږ وایو. د هغې نه پس چې کوم دی زما نوم چې کوم دی شهاب دراني فرزند حاجي مرحوم حاجي نذیر الحق دراني. سر خلک واړه ماشومان یا لوی موږ داسې ګورو چې خلک کوشش دا کوي چې یار د مهنګایي دور دی، د بادامنۍ دور دی، خلک چې کوم دی د ملک نه بهر ته ځي د مزدورۍ دپاره او د ټاټکي دپاره، مطلب دا یا د چوکیدارۍ دپاره، خو زیاتتر خلک په تعلیم باندې توجه نه ورکوي. ستاسو څه وجه چې تاسو په تعلیم باندې توجه ورکړه او تاسو ګریجویشن حاصل کړو؟ داسې کار دی چې انسپایریچوال پرسنالټیز چې کوم وي هغه خو د خلکو ډېر زیات دي، خو د ټول نه کم زیات داسې پرسنالټي چې وه او هغه چې کم دی زه د ټول دا سوچ خو چې کم و دا زیات چې کم و دا د هغه و چې لکه زما کم کشران چې کم دي نو هغه دی لکه دې طرف ته دغه نه وي، هغه دی یو ایجوکیشن طرف ته لاړ شي یا د یو پولیټیکل کیریر دی هغه جوړ کړي یا یو بل داسې کیریر دی هغه خپل جوړ کړي. نو د هغه زیات کوشش دا و چې لکه زما کشران چې کم دي هغه زموږ دا رخ چینج شي د دې سیمه. مستقبل کې د څه اراده ده، پخه اراده تاسو وایي؟ مستقبل کې انشاءالله کمیشن طرف ته زیات دغه دی، تعلیم به جاري ساتي او تعلیم به خپل جاري ساتو انشاءالله د هغې سره، او کمیشن دغه دی. بیا که د هغه دغه نه وي نو انشاءالله پولیټیکل کیریر ته داسې اراده شته. پولیټیکل کیریر کې ټول دغه لانجې کونجې دي، نو ته چې کوم نه اخري ستا انجام ګوره. یو خو داسې کار وکړه سیاستدان مه جوړېږه، ساینسدان جوړ شه چې د ملک او د قوم له څه ترقي ورکړي. او پولیټیکل خو ټول دغه تاسو ته ښه پته چې د یو بل خپې راښکل دي. نو زما په خیال سره که تاسو د ملک ته او د دې قوم د دې خپل قوم د دراني قوم چې کوم نوم دی که دا ایمیج تاسو برقرار وساتئ نو دا به ښه نه وي. همدغې دپاره اصل کې که تاسو وګورئ نو ملاکنډ ډویژن کې چې کوم دی ډېر لیک اف ایجوکیشن دی، نور ډېرې زیاتې داسې کیسې دي. بل موږ که وګورو زموږ په سنجیانو کې زموږ په دغه کې داسې یو موټیویشنل داسې یو انټلیکچوال لیډر چې کوم دی هغه زه نه وینم چې لکه هغه ودرېږي او د دیر مسایل دا یوازې لکه د دراني قوم هغه خبره نشته. دلته چې موږ خبره کوو نو ټول یو پښتون یو دغه خبره به کوو. نو ملاکنډ ډویژن ته چې کوم دی د داسې لیډرانو د داسې دغه ډېر سخت ضرورت دی چې د دې قوم د رهنمایي وکړي. دغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما د خپل قوم او د خپل علاقې دپاره دی، زما د ځان دپاره نه دی. ښه سوچ دی، ښه سوچ. دا راته ووایي چې ملک صاحب تاسو د دې خپل وراره په د ایجوکیشن باندې څومره خوشحاله یاستئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه ستاسو ډېر انتهایی مشکور یم، ډېره زیاته شکریه م ادا کوم او تاسو مبارکي راکړه. نو ستاسو د مبارکۍ خیر مبارک. دا مبارکي چې کومه ده نو دا یوازې زما نه، دا د دې ټول دراني قوم او د دې ټولې علاقې او د دې لور او د دې راپر او د ملاکنډ ډویژن ده. زه خپل طرف نه هغو ټولو ته مبارکي وایم او زه دا وایم چې زموږ په خاندان کې الحمدلله لکه دا اولې کس دی زما د بچې
چې لکه دا ګریجویشن یې وکړو او په تعلیمي لحاظ باندې یو اندازه ډېر زیات د وخت نه د فوکس مر کړی دی. زه وایم چې دا زما د ورور یو ارمان و او هغه ارمان چې دی نو هغه الله جل جلاله سر کو او پوره کو. زما دا توقع ده انشاءالله او زما دا شن دی چې زه د خپل بچی چې دی د خپل وراره نو چې د دې باندې هر څومره خرچه کېږي کروڑونه روپۍ دې باندې نه کېږي. خو والله خبره سره چې لکه دا پلار چې کوم خواهش و دا د پلار چې کوم خواهش و نو دا به انشاءالله تعالی چې الله به پوره کوي او انشاءالله زه به پوره کوم که خیري. او چې په دې باندې څومره خرچه راځي په دې باندې څومره دغه راځي الحمدلله نه زما بچو ته تر اوسه پورې داسې یو معمولي دغه راغلی دی او نه به انشاءالله راشي اخره پورې چې زه ژوندی وم او چې زه ژوندی نه وم دومره جایداد او دومره څه شته دی الحمدلله چې په هغې باندې د دې هر څه کېږي. او خبره تېره چې دا خو ډېره معمولي خبره ده چې د هغې ډېر څه په دې باندې کېږي. زمونږ دا توقع ده انشاءالله تعالی چې دا چې څومره های لیول خرچه کېږي څومره طاقت وي انشاءالله چې هغه به الله کوي. بل دا راته ملک صاحب ستاسو په دې اوسني دور کې تاسو ته ښه معلومه ده چې ماشومان د بېرحروۍ شکار شوي دي. خلک چې کوم دی آیس کوي نشې تماشې کوي او په پالتو شیانو کې خپل وخت تېروي. نو هغه ماشومانو ته څه پیغام ورکړي او د هغه ماشومانو والدینو ته څه پیغام ورکړي چې پر خپلو بچو باندې فوکس ورکړي. خلک د خپلو بچو نه خبر نه دي او معاشره چې کوم دی ټوله بل طرف ته روانه ده. زه دا وایم د ټولو نه اهمه خبره په دې اوس وخت کې لکه دا خبره ده چې لکه هر سړی چې دی زه وایم چې دا خپلو بچو باندې لکه خیال وساتي په خپلو بچو باندې پام وکړي چې دا خپل بچي چې کوم دي چې دا د نشو او تماشو طرف ته لاړ شي دا د دهشتګردۍ طرف ته لاړ شي. نن سبا حالات داسې دي چې زمونږ په ملکنډ ډویژن کې ډېر زیات حالات داسې شروع دي دهشتګردي شروع ده قسم ما قسم حالات شروع دي. زه هغه والدینو ته هغه مشرانو کشرانو ته دا پیغام ورکوم چې د تعلیم طرف ته لاړ شي د قلم طرف ته لاړ شي خپل بچي بوځي د کتاب طرف ته خپل بوځي د هنر طرف ته لاړ شي چې بچي هنر زده کړي. د ټولو نه اهم شی تعلیم او هنر دی چې لکه تعلیم هم یو ستاسو هنر هم ډېر انتهایی ضروري خبره ده. الحمدلله زمونږ په خاندان کې تر اوسه پورې خبره سره چې لکه نه داسې د نشو طرف ته څوک تللي نه زمونږ په دغه کې داسې د نشو او د تماشو بچي شته دی نه. الحمدلله مونږ په دې باندې ډېر زیات دغه کړی دی او بیا زما نه ډېر زیات خیال چې کوم دی نو د دې ټولو بچو که هغه زما بچي دي او که هغه د هغه زمونږ یو شانې بچي دي په هغې باندې په ټولو باندې زما ورور ډېر انتهایي خیال ساتلی دی ډېر زیات هوچ او ډېر زیات د تعلیمي طرف ته ډېر زیات توجه ورکړې ده. زه دا وایم چې دا ټولو قومونو د ټولو علاقو مشرانو ته او کشرانو ته دا وایم چې خپل بچي د تعلیم طرف او د تربیت ته ښه وکړي د تعلیم طرف ته بوځي د کتاب او د قلم طرف ته بوځي او د ځینو مسایلو او د قسمو مسو د دې نه وساتئ. او بالکل داسې ده چې که فرض که اوس یو ماشوم لږ هم لکه اخوا دېخوا شي نو ډایرکټ لکه دهشتګرد دا کوشش کوي چې هغه په قبضه کې ماشوم واري ځکه چې ماشوم داسې دغه دی چې هغه نه پوهېږي که نه. نو زه دا وایم چې په دې باندې ډېر زیات خیال د دهشتګردۍ طرف ته تلو نه لکه زمونږ خلک وساتي دا ډېر ستاسو د خاندان اولني شروعات دي او ستاسو ماشاءالله ډېر غټ خاندان دی دوراني یو قوم دی یو حیثیت لري یو رول چې کوم دی په معاشره کې پلی کوي. نو ستاسو خو ډېر ماشومان دي آیا تاسو به د دې په نقش و قدم باندې ځئ که نه دا نور ماشومان چې کوم دي انشاءالله تعالی زمانه چې څومره کېږي نو انشاءالله تعالی چې دا ټول ماشومان چې کوم دي نو دا زه دا غواړم او زما دا شوق دی او دا مې میشن دی چې ټول د شهاب دراني په شانې جوړ شي ټول د شهاب دراني په شانې ګریجویشن وکړي ټول دغه طرف ته لاړ شي نه چې د دشمنو طرف ته او د ټوپک طرف ته لکه دا ټیک ته بس دا زمونږ دا دښمنۍ دا زمونږ پیدایشي شانې دغه دی که نه دا داسې پیدایشي شانې دي
بیا داسې کار دی چې زمونږ هغه دښمنۍ او مسالې او مسایل ډېر زیات ختم شوي دي، مونږ روغې کلي دي. نورې چې کومې لکه فرض که پاتې په هغې کې هم لکه خبرې اترې او لکه روغې روانې دي، مونږ د روغ او د جوړو طرف ته ځو. مونږ دې طرف ته تلل نه غواړو چې یاره مونږ بیا ټوپک ته توجه ورکړو. زمونږ دا سوچ دی چې مونږ په خپلو بچو د تعلیم طرف ته توجه ورکړو، د تنمیت طرف ته توجه ورکړو او د کار او د روزګار طرف ته توجه ورکړو انشاءالله. حاجی دا ملک خان باچا او د هغې سره شهاب دوراني صاحب چې د هغې خبرې تاسو واورېدې. د دې حالانکې د ده اوس شروعات کېږي، کله چې یو سړی ګریجویشن وکړي نو دا اوس په پیلډ کې شامل شو او د ده چې کوم سوچ دی کومه نظریه ده نو هغې ته موږ سلام په دې وجه باندې پیش کوو چې دوی وایي چې یاره موږ د خپل قوم چې دا کوم امیج دی کومه دښمني ده او پلان کې دی او ډینګې ده د دغه خبرو نه راوباسو او دا موږ په یو تعلیمي لحاظ باندې مخکې لاړ شو او موږ د خپل قوم دا نوم روښانه کړو. بله ښه خبره دوی دا وکړه چې یاره که زما آخري څه ونه شو نو بیا به زه پولیټیکل پیل ته به ځم او زه به د خپل ملک او د قوم دا ټول چې کوم نظام دی د دې د بدلولو به کوشش کوم، هڅې به کوم. موږ او تاسو هم پکار دي چې په خپلو بچو باندې دغه شانې تعلیمي لحاظ باندې د هغې هر قسم مرسته وکړو او په ځای د دې باندې چې یاره یو ماشوم یا یو هلک بلوغت ته ورسي او هغه نشو تماشو کې خپل وخت ضایع کړي او هغه د خپل قوم او د ملک او د ملت د بدنامۍ سبب جوړ شي. ډېره مهرباني، الله مو ښاد او آباد ساته، دعاګانو کې مو یاد ساتئ، د خپل ځان خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله په امان.